بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اوس به موږ سیکولر نظریه والا پیژنو. کمونستان څوک دي، خلقیان څوک دي، پرچمیان څوک دي، سیکولریزم نظریه والا څوک دي، د دوی پیژندل ضروری دي. مولوی صاحبانو اولو سیکولر د قوم نظریات والا خلک دي، دوی اکثر ملحدین دي، قوم ته د الله ایمان دعوه کوي، دوی وایي مذهب جدا سي. اے مولوی صاحبانو تاسو بار بار اورم د دې د مشرانو نه کنه چې بھئی مذهب به موږ له سکه د مذهب په نوم به مان اوټ نه لې مذهب به ماته نه راولې سملې د مذهب به سکیږي. مذهب به صرف جمعات کې ناز ویل ته مولوی صاحب سکه که مولوی صاحب چرته د سیاست خبرو کړم دا مولوی صاحب څه شو د دوی په نظم باندې کافر شو. وای دا مولوی صاحب پتا باندې سکه یو 10 خرڅه یو موږ په نه پچا باندې یو 10 خرڅه دا ذمہواری د زمنګا موږ د څه شیو. البته د سیاست سره د مولا کارشتره مولا بغیر د سیاست د اسلام بغیر د سیاست راغلی نه دی. ابتدا زمنګ مولا کړی د سیاست نه. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ عالم وو کنو، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ عالم وو کنو، عثمان رضی الله تعالی عنہ، حضرت علی رضی الله تعالی عنہ دا عالم وو کنو، دا ټول عالمانو تر د معاویه رضی الله تعالی عنہ پورې. الحمدلله زمونږ خو سیاست به د جمعات نه شروع کیږي. فیصله چې کله زمونږ په جمعات کې رالي، زمونږ نکاحګان چې کله جمعات کې رالي او زمونږ بنیاد د جمعات نه واپس برابر شو څنګه چې د خیر القرون نه برابر شو موږ به بیا ترقی کو. نن خو جمعات صرف موږ دې لپاره ګڼل چې راځه بس یو دوه رکعاته مونځ به کوو، نور فیصله په چا کوه؟ په بدمعشانو باندې کوه. نه ته مولوی صاحب باندې فیصله وکړه، ته په مفتی فیصله وکړه. ستا چې څونه جنګونه دي، څونه جګړې دي، دا فیصله ته جمعات ته راوړه، خپل د علاقې مفتی ته دې راوړه، دا جنګونه به ختم شي. خو که چېرته ته په بدمعشانو باندې فیصلې کوې او په ملکانو باندې فیصلې کوې نو هغوی به د خپل مفاد دپاره ستا د څه کوي د اسلام خلاف بدله فیصلې کوي. ځکه خو جنګونه هم ورځ پورې زیاتېږي. نو مولوي صاحبانو دوی څه وایي؟ مذهب جدا څیز دی مولوی صاحبانو او دنیا جدا څیز دی. دې کې به د مذهب څه کار نه. اول ګوره دا دویم نمبر ګوره مولوي صاحبانو کوم چې دوی دي د هم جنس پرستۍ دوی دا کوي مولوي صاحبانو قایل دی او دې دپاره دوی قانونونه جوړ کړي. په چا کې په یورپ کې دلته کم در باندې سیکولر نظریه قایم شوه نو هم جنس پرستۍ قانون بل جوړ کړي، بس هلک به د هلک سره واده کوي. د دې مقابله کې څوک ولاړ دي؟ او همدغه پټکو والا همدا علما ولاړ دي. دغه د دې سپورټ پکار دی. دریم نمبر دین ته په سیاسي امورو کې څه مه کوئ مولوي صاحبانو. دین به یار جمعه ته پورې محدود ساتي، مدرسې پورې. ته مانه چنده اخلي، ته مانه مدرسه جوړې نو تا سیاست کې د کار نشته دی. دا د چا نظریه ده؟ دا د سیکولر نظریه مولوي صاحبانو. مولوي صاحبانو بل موږ ویلو منکرین حدیث هم ځکه څه کوي؟ عقل ته ترجیح ورکوي په نقل باندې. هلکه دا حدیث د عقل خلاف دی، دا حدیث د عقل ستا د عقل خلاف دی چې ستا عقل ناقص دی. که چېرته تا ته خدای پاک عقل درکو، تا ته عقل کامل درکو نو تا فطري دین دی. په دې فطري دین کې غیر یو حدیث په صحیح سند سره ثابت شي هغه به ستا په عقل کې نه راځي، به صحیح ستا د عقل نه به ماورای څه به ماورا به. نن د عایشې رضی الله تعالی عنها په نکاح اعتراض وکړو، لږ وخت پس به په دې حدیثو مې اعتراض وکړي که نه. بل چې موږ حدیث ویلې امام کوم حدیث د بخاري وکړو د مسلمو چې د جهنمي انسان مقد به څونه غټ شي د مدینې د رابضې پورې. نو ته به وایې چې هلکه دا خلاف عقل شوله، دا دونه کیدی شي. یو د جامع غاغې د خود د غر شي سرمنې څو شي 80 غزه نو ته به وایې چې دا هم خلاف عقل شو که نه. دونه انسان هلکه دا ماورای عقل خبرې دي، ستا په عقل کې به نه راځي مولوي صاحبانو. نو دوی څه کوي مولوي صاحبانو؟ څنګه چې منکرین حدیث دغه شوي دي داسې سیکولر نظریه والا هم دي مولوي صاحبانو. دوی څه کوي؟ په دیني امورو کې عقل ته زیات اهمیت ورکوي. موږ له دین په سر راغلی دی مولوي صاحبانو. دین چې په عقل ثابت دی دا خلاف عقل خبره ده. زما په دې خبره پوه نه شوئ. دین د دین عقاید د دین نظریات په عقل ثابتول خلاف عقل ده. ولې خلاف عقل ده مولوي صاحبانو؟ دا غیر مادي څیزونه دي. عقل صرف ستا په ماده کې راتللی شي، په ماده کې به عقل او ساينس او عقل په مادي امورو کې چلیدلی شي او غیر مادي امور د تا لیدلی نه دي، په عقل په تجربه کې نه دي راغلي. اوس ته هغه په عقل ثابت دی دا خلاف عقل ده. ته به ورته ووایې مذهب ساينس هېڅکله نشي ثابتولی او نه عقل ثابتولی شي. مذهب څه شی دی؟ د بل په خبره باندې عقل کول دي. د وحي ته ضرورت دی مولوي صاحبانو. وحي ته څنګه ضرورت دی؟ زما د ژوند مقصد سره دا ماله نه ساينس بیانولی شي او نه عقل بیانولی شي. دا به ماله څوک بیانوي؟ دا به ماته وحي بیانوي چې د وحي به ماته پته وي چې ستا د ژوند مقصد دا دی چې ته د الله عبادت کوه.
ته د پیدا کړی دی د پاره چې ته څوک الله رب العزت فرمایي چې ما تاسو پیدا کړی یاستئ الذي خلق الموت والحیات ليبلوکم ايکم احسن دغه شانته کې ګڼ آیاتونه دي او دې په مقابله کې څه شي دي فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون دسترګو یا خوالي سيزونه من تیار کړ دي عادت بخاري امام بخاري رحمت الله علیه حدیث ذکر کړي عادت العباد الصالحین ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر داسدو ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولهم فيها ما تدعون خواہشات بدی پورا کیږي چرتا جنت ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور رحیم دا الله د طرف نه بچی کم چې موږ سره والله يدعو الى دار السلام موږ له دعوت را کړې دار السلام ته چې هغه جنت دی او جنت فردوس دی الله زموږ د ټولو نصیب کی نو دا پس سره جنت او دا شیزونه په د اسلام نظریات دا په عقل نشي ثابتې دا بس سره صاحب په عقل ثابتې دا په خلاف عقلی دا د علم وحی سره ثابتېږي مول زبانو موږ په دمانه ورو 15 شپږ مې درس کړل چې ثبوت پس سره راځي هغه کې تاسو بیا کده ذهن نه موتلی بیا ورپسې وګورئ یا بوله سبانو دوی سوي دوی دا عقیده لري چې دا دین د دنیا د تمدن سره مطابق نه دی اسلام باندې دوی دا نظریه لري کته د عیسائی خود ساخته مذهب باره کې وي خو ټیک شو کته د يهودیت باره کې وي خو صحیح شو کته د هندومت باره کې وي خو صحیح ده اسلام څنګه د تمدن سره مطابق نه دی اسلام خو تمدن دنیا ته وخودو بوله سبانو چې کله به د دوی په خارونو کې تیاری وي زمنګ په خارونو کې بډی وي بلې دي رڼاګانې به بلې دي منګ به رشمی لباس اغوستو دوی سره نو منګ به چې کوم مهر والو پسې کومانه دوی سره نو هسپتالونه منګ جوړ کړیو چې څونه فلکیاتو کې چې منګ ټوله ترقی منګ کړو دا خو زمنګ په کتابونو زمنګ د کابرینو اخذ کړی شو سيزونو باندې دوی اوس په لیبل ولګولې لګې دي ماغه بنیاد باندې روان دي دا خو زمنګ نه دوی ترقی زده کړه نو کدی بد اسلام هم په دې کې ورفټ کوي چې یاره دا دین سره د دنیا د تمدن سره مطابق دوی وای انسان و اسلام چې غفلت ته دعوت ورکوي نو بسم الله دوی وای دا کومه ترقی چې شوی دا وای دا سیکولریزم د برکت شوی من کېره سیکولریزم د ځان سره کې نه خور مور نه پیژنې ته په دمه ترقی ده بس دوی بس د درې سيزونه د ازادي د مساوات او ترقی د دین اخوا دی خو نه چرته زما خپل دوست وی د بلجیم کې دی هغه وای زه یو سیوانو دا کې کار کوم باغ کې نو هغه موږ مسلمانان یو دا مسلمانانو خصوصیت دی او بیا زراوړه منو زمنګ چې کوم گاوند کې انګريزان دي هغه موږ چې توفور کو ډیر خوشاليږي زما بچي چې سکول لذي ولته خپل استادان له دور کې ډیر سخت خوشاليږي دا د توفی تحایف دا خو اسلام دعوت ورکړي انګريز ته کوي هغه په خپل ماته بلوز ویلې زما سره دوه مرګري دي هغه کار کوي خو انګريزان دي وای چې کله خوراک ته منګ زو منګ چې کله بازار ته زو مولوی زبانو منګ یو بل سره خوراک کوو اکثر یو مرګره پیسې ورکو سکو اکرام کوله کوي ما وکړو اکرام هغه نه دا شي نشته چې اکرام بزګو وای سو کال منګ سره دی وای چې زی بس اره خپل ځان لپاره برګر رالي خپل پیسې ورکي بنګ مسلمانان چې وای زو منګ یو بل بځای باندې پیسې ورکو دا د اسلام خصوصیت دی دوی کې صرف ازادي او مساوات او درګه ته ازادي حاصل ده تو ورشه د یورپ د معاشره عوامو خلکو ته مساوات دوی تحصیل دي دا سه د چغه وای ما وتا دوکا کوي مساوات د سره په غوي کې نشته په یورپ کې په امریکا کې ولې نشته 80% د دولت د 100% خلکو سره دی نو مساوات بداسي مساوات خدا په کارو چې دا 100% د دولت ته په کار چې 100% خلکو سره وي چې تاسو سره مې او تاسو سره مې او تاسو سره مې زمنګ مسلمانان ته بار کوم تاسو مونږ غلامان غني خپل دا خپل د یورپ خلک مالدار دي ټول نه غوي ته د خوراک د پارس نه ملاويږي په پټ پاتونو باندې شپې کوي نو دوی صرف چغه وي ازادي د مساوات او ترقی د عمل په نه کوي مولوی زبانو څوک چې د مغربي فلسفې نه خبري هغه علماء کرام په دې خبر دي نور خو چې څوک نوي خبر هغه ته بس دا ډېر خې ناریخ کاری ازادي د مساوات او ترقی ده الکه موږ ازادي او مساوات او ترقی خو په مسلمانانو کې موجود ده ولی د استاد څخه حق جوړیږي موږ استاد ځا ور کړی دي موږ د استاد مخکې بے ادبی نشو کولای موږ د استاد مخکې خبرې نشو کولای مولوی زبانو ازادي ده که ازادي ده موږ د خپل ازادۍ نه داسې غلطه پیدا نه لرو چې د بل څوک موږ د بل کوم مذهب ته توهین کړی دی موږ د کوم مقدسات او توهین د چا کو موږ د خپل ازادۍ سکو یو محدود ساتو دوی سکوي د ازادۍ نه مولوی زبانو غلط دغه اخلي نه پکې ازادي شته نه پکې مساوات او نه پکې ترقی شته مولوی زبانو کټیک د دنیا په لحاظ دوی څه ترقی کړی دا خو د انسانیت د دایره نه دوی وتل د زناور غوندګي ژوند تیری دوی اوس کوشش کوي د موږ د خلک چې دوی د سیکولر نظریه موږ باندې نافذ کوي موږ به ترقی وګو ترقی ته نشي کولای ترقی پس کې دا د اسلام د مسلمانانو ترقی ضامن څه شه دي قران او حدیث دي قران او حدیث ته حاکم کا ته په سو کا ته په دا کې کیدا قضا کې کیدا
ته په های کورټ او سیشن کورټ او په سپریم کورټ کې تکید د قرآن بیا تو ور بیا به ترقی کې قرآن باندې چې فیصله نه شروع کړي د قرآن خلاف لګي سودی نظام سرمایه‌داران نظام باندې ته کاروبار کې ته به ترقی وکړي کله نشي کوي ته به د لاډ میکاله په تعلیم باندې بچول درس ورکې اس کله ته نشي کامیابېدل ته خپل ثقافت ته راګرځي ته خپل اسلامي تشخص ته راګرځي بیا به ته ترقی کې او مولوی صاحبانو مولوی صاحبانو دا اسلام نه دی دا کوم دی دا خود ساخته مذاهب دي چې هغه دغه د پاره خندي دوی دا په موږ باندې فټ کوي ها په تعلیمي ادارو کې دوی د یورپ تقلید کوي لکه د موسیقي د کارای هنرمندي دا به مړه دا ټول پکې موجود دي تاسو ته پته په تعلیمي ادارو کې دوی څه کوي د یورپ تقلید کوي لکه راځي نن د موسیقي پروګرام دی لکه کله خو د پکې نعت خواني ونکړه کله خو پکې د قران محفل دی پکې ته خو د مسلمان بچي دوی پکې کله کړي دي تاسو به ورېدلی وي چې دوی په دې تعلیمي ادارو کې دوی کله د قران خاني کړي وي خوش دې سره قران ویلو والا څوک نشته چې دوی یو کې راځي لکه نن د قرآن مشق کو راځي نن یو پروګرام کو د اسلامي ثقافت مبارک راځي نن نعت خواني وکړو خو دې بس کوي اے مولوی صاحبانو موسیقي د هنرمندي د دې نه بتاويږي ها هم د یورپي طرز او معاشري په شان باندې د سینماګانو د یورپي او د فکري مرکزونو د جوړولو دوی په دې مسلمانانو ملکونو کې هم د یورپي طرز معاشري باندې د سینماګانو د پاره ډېر کوي او یورپي مرکزونو فکری مرکزونه دوی قائم کړي دي او دلته موجود دي او زمونږ بچیړی او موږ ورته سي خان دوست وسم نه چلیږي د یورپ معاشري په شان ژوند کې روي د مذهب هیڅ پابندي نه کوي مذهب دوی بتاته څه وایي وایي ته په مذهب ډېر خپويږم مذهب د ځان سره سنبال کستا مذهب زنه منم مولا ستا مذهب جدا او زما مذهب جدا دي دا د دوی نظریه ده ولسم خپل ځان ته د ماډرنیزم او خيار نسبت کوي په دین باندې موږ ټول نه خپويږو سره دوی کوشش کوي چې د دین دایره نه ځان او د الله د حق مزان لري دولسم د فقهي د اکثر مسائل او قواعد په ذریعہ د خپل ځان د نفي لپاره په اسلام کې د شبهات په لکول د لپاره کار دی بس کوي مولوی صاحبانو اکثر چې دی بس کوي په اسلام کې شبهات پیدا کوي چې ځان د لپاره سکی لار ورګي بیا رسم طرف ته دعوت ورکوي په خاص د بیان ازادۍ طرف ته او دا په دین کې د تحریف لپاره ځان سره ټول نه ازادي مولوی صاحبانو څه کوي بیان ازادي دا ویلکه بیان ازادي هر سړی تحصیل ده نو بیان ازادي تحصیل ده دغه موږ انکار نه کوو مولوی صاحب تاسو به د اسلام توهین کوي یا سوار لسم نه بس نه لګ پاتې راشي دا ختم کو د الہاد تعریف ته ځان ورسو د علماء د اسلامي کتابونو دوی د هر وخت کوشش کوي د دوی د بدنام کولو ای مولوی صاحب د اسلام سونه شوبې دي دوی څه کوي مقدس جهاد دوی څه کو بدنام کوي دا تاسو سلويخ لګ افغانانو قتل کړ افغانان من قتل نکړه افغانانو جهاد وکړ د سپر پاور د الله رسم لول نن فلسطین کې حماس په اسرایلیانو باندې غوبل جوړ کړل دلته دا غوي هغه پر کټی دلته خپدي وای دا خو یو چال دی ولې چال دی ټول عمرم د اسرائیل منغوالي ټول عمرم د مسلمانان فلسطینیان شهیدان کړل دي د سوي د يهودو د نظریه ده چې د یو يهودي په برابر کې کوم ټول انسانيت قتل کو دا موږ د پاره جایز ده يهودي اس کله وای د دینورو سره برابر کې دی نشي هغه کې خپل تکبر دی هغه وای اصل دین خو موسویت دی د موسی عليه السلام دا خو د الله بچی ځانته وای کنه ابنا الله ځانته څوک وای دغه يهوديانو موږ د خدای بچیو کبن جهنم ته زو سورز د پاره بزو نو آیا قران ورته وضاحت کړي کنه تاسو سره په دې خبره څه دلیل شته نو د دوی دا نظر د نن چې ورپسې الحمدلله مسلمانان را پاسېدل نو دلته هم داسې خلک را پاسېدل مولوی صاحبانو چې هغه څه کوي ویا لکه دا وای دی غلط کارو کو حماس والا غلط وکړو نه مولوی صاحبانو خپل حق وختل دا جهاد مقدس زمنګ دغه د شوبه د دوی څه کوي د بدنامولو کوشش کوي او هغه علماء کرام کم چې اهل حق دي دوی څه کوي ملنډ وغیدا بي بي سي والا او دا نور چې سونه د یورپ د پاره کار کوي دوی به هغه علماء را مخکې کوي چې څوک د اسلام خلاف لګي دي اهل حق علماء دوی ورکی کنه ابل وشي د منیر شاکر انټرویو ورکوله کمنټونو کې ورته خلکو لیکلي مفتی ندیم صاحب ته مو دعوت ورکا کنه چې موږ تاسو پته ولګي چې تاسو اهل حق ځای کم چې اهل حق زموږ علماء کرام دي هغه له دوی د سره موقنه ور کوي کم چې د باطلو د پاره لګي دي هغه د را مهده کوي نو مولوی صاحبانو سیکولر نظریه والا علماء پس لګي دي او د اسلام مقدسات پس دوی لګي دي 15 نمبر اره لار چې وي د کفارو سره څه کوي دوستی ده د ټولو د سیکولر نظریه والا تاسو وګورئ چې کله د فلسطین جهاد شروع شو مسلمانان چې کوم د ایمان خاوندان دي دوی به د چا سپورټ کوي د فلسطین د مسلمانانو به سپورټ کوي که هر طریقه باندې کوي او کوم چې سیکولر نظریه والا دا بچا سپورټ کوي دا به د يهودو سپورټ کوي او دا به د مصلحت پکې ګوري ظاهر سپورټ نشي کولای مسلمانانو په سره پاسيږي و یاره دا د مصلحت نه خلاف دي او دا جهاد نه دا دهشتګردي ده
دا بدل دا اوس به شروع کیږي ته به وګوري مسلمانان به هم د مسلمان نظریه به هم ثابت دیږي چې دا مسلمان دی او د ایمان خاوند دی اوس هم نه کیږي زمونږ چې څه وس وي انشاءالله کوو به او چې کوم د سیکولر نظریه والا د هغوی خپل وس مطابق بس بیانونه ورکوي اگر که د چا دپاره کار کوي د یورپ دپاره کار کوي مولوي صاحبانو اگر که د مذهب سپکاوي اتلسم نمونو سره یا مولوي صاحبانو دینی مراکز او دا څه کوي مختلف نمونه تنگ نظره دي مولوي صاحبانو موږ ته څه وایي وایي تاسو قدامت پسند نسئ موږ د قدامت پسندۍ معنا په څه سره کړې وه مخکې تېر شوي دا درسونه زوړ خیال والا زړې نظریه والا د یو نظریه او یو بنیاد والا مخکې د ټول وضاحت مخکې تېر شوی دی مولوي صاحبانو شرعي پرده چې کوم زمونږ خویندې کوي الحمدلله پښتنې خویندې کوي دوی څه کوي دوی پسې دوی خنداګانې کوي مولوي صاحبانو او د کور نه د ویستلو د زنانو څه کوي د کور نه هغه یو شیخ ادریس حفظه الله چې شیخ صاحب محترم چې کومه واقع بیان کړی په بیان کې تاسو به اورېدلي که نه دغه لیبلر ښځه ورغلې وه یو کور ته ننوتې وه ورته ویلې په تا او په غوا کې څه فرق دی هغه زموږ مسلمانې ښځې ته وایي غوا هم کور کې ولاړه تړلې ده او ته مې نو هغې ولې څه جواب ورکړو وایي په تا او په خره کې څه فرق دی خره هم په سارا کې ګرځي هر څه پې خېجي او ته هم په سارا کې ګرځي الحمدلله زموږ خویندې په حیا کې ناستې دي په کورونو کې ښه دوی څو کوي دغه د سیکولر نظریې والا دا دغه دی مولوي صاحبانو چې دی کوشش کوي چې زمونږ خویندې میندې راوباسي ټول عمر به د اسرائیل په مسلمانانو باندې حملې کولې ټول عمر فلسطین باندې حملې کولې دی خاموش نن چې حماس را پاسېدلی دی خپل حق ته غواړي نو دوی څه کوي د حماس خلاف لګېدی وي دی څه کوي د مفاهات نه خلاف ده یا مولوی صاحبانو موږ په خپله اورېدلی دي وایي زه داستا وایي میں آپ کے فتوا اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتا ہو زه داستا فتوا د خپل پیزار حصې ته م ورته نه ورکوم دا د دوی نظریه وي هلکه نو استاسو نه تپوس کوم مولا فتوا د خېټې نه ورکوي او که د قرآن او د حدیث نه ورکوي مفتی فتوا د چرته نه ورکوي ته د اسلام د نظریې خلاف روان یې او تا ته یو معتبر علم او هغه د یو فتوا درکړي او ته انکار وکړي نو ته د ایمان نه خلاص شوې او که خلاص نه شوې ته سوچ وکړه او څه کوي مولوي صاحبانو او بې علمه مناقشې کوي بحث به کوي او ځان ته مفکر اسلام وایي لکه په سوشل میډیا باندې قاري عیسی دی او داسې نور دی هغه افغانانو کې دا به ته منې وروره نو له قرآن یاد دی وروره اوس مفکر اعظم جوړ شو اوس بي بي سي والا ټول ورته انټرویو نه اخلي چې دا وروره عالم دی هلکه د څه شي عالم دی تا سبق ویلی تا چی شی کړي دی او بس پاسېږي وروره سیکولر نظریه دی او پاسېږي وروره بس بې علمه مناقشې کې او د مولوي صاحبانو د علماء کرامو توهین کوي 22 نمبر دا ګوره دا پکې ټول پکې موجود دي څومره تمدنونه چې تېر شوي دي فرعونیت دی بابلیت دی زرتشت دی او داسې نور چې دي مولوي صاحبانو د څه کوي د دې احترام ساتي د لذتون نه انسان محروم کړی دی وایي دا دین مصیبت دی نعوذ بالله و انسان د لذتون نه محروم کړی دین انسانانو ته د مرګ حدود جاری کوي نور سخت سزاګانې ورکوي څه کوي د اسلام په قوانینو باندې اعتراضات کوي او دې دپاره څه تیار کړي دي انجینر مرزا دی غامدي دی او منیر شاکر او داسې نور خلک یې تیار کړي دي مولوي صاحبانو دوی دا فضیلت چې دی دین معیار نه ګڼي چې دا عالم دی دا شیخ الحدیث دی نه وطن دی ژبه ده موږ خو په دې قومونو تقسیم کړي ځکه خو تباهي برباد کړو یورپ والا په خپلو کې چې کله په قوم کې په قومیت تقسیم شوي چې دا د فرانس والا دی او دا جرمني د خپلو کې به جنګونه کول اوس هغه قومیت هغه لسانیت د ځان نه ویستو په یو آئین باندې راجمع شو نن یورپ کې ګرځه ته د یو ښار نه بل ښار ته یو ملک نه بل ته تا ته ویزې ضرورت نشته ډاډه پکې ګرځه ما ورته یې څه کړو ما ورته یې په پښتون او په پنجابي او په سندي او په بلوچي په هزاره او په ترکمن او په دې تقسیم کړلو موږ نه خپل تشخص د اسلام واغستو موږ د اسلام د جنډې لاندې جمع شوي وو کچرې موږ بیا د اسلام موږ به ترقي له رئیس موږ بیا د اسلام د جنډې لاندې جمع شو کچرې موږ په دې لسانیت او په دې کې لګیا یو موږ هېڅکله کامیابېږو نه
دویشتم د هر هغه څیز تایید کوي کوم چې د شریعت مخالف وي په دین باندې د زنادقه او ملحدینو په شان لعنتن ابل سبان دوی هم ملحدین نه دي بل د ملحدانو په شان ته کې لعنتن خو کوي کنه څه کوي د علماو ته سپک ګوري مدارس ته سپک ګوري مولوی صاحبانو مدرسه او مرکز یو محدود ځای غني نه مرکز او مدرسه محدود نه دی مولوی صاحبانو مسجد دا محدود نه دی دا لا محدود دلته به هر مسلې حل بکیږي نکاح به دلته تړي په خیر القرون کې به نکاح چرته تړل کېده احادیث سره ثابت دي چې مسجد کې به نکاح تړي ور په یورپ کې خو مذهب ختم شو خو نکاح وسم بغیر د چرچ ناغوي نه تړي که د سپي سره مواده کې سپي را روان کړي سپي کې ورته مولا نکاح تړي پادری ول نکاح تړي کالک دالک سره مواده کې څه کوي او چرچ کې ورته تړي زمونږ په تبه هر څه د مذهب نه بستا شروع کیږي په مذهب شروع کیږي او په مسجد شروع کیږي او مسجد باندې ختمي کی مولوی صاحبانو جهاد ته دهشتګردي وایي کم چې مقدس جهاد دی چې اوس د فلسطین په مقام باندې مسلمانان راپاسېدل په اسرائیل باندې څوک یرغل په شروع کو رڼا ورځ په تور سپکلله نن بدوی به یو یهودی په سر کې به څومره مسلمانان شهیدان کول نن د مقدس جهاد ته دوی سوای نن بدلم د دهشتګردۍ نوم ورکې د افغانستان مقدس جهاد ته دوی ټول عمر دهشتګردي ورکوله و تاسو څلوېښت لکه افغانان قتل کړه موږ روس ولې حمله وکړه په افغانستان باندې افغانان خو ورپسې نه وتلي روس راغی حمله وکړه سوویت یونین چې ځان له سویلې کله چې اشتراکي نظام باندې دوی دغه شو قابض شو دوی په ټوله دنیا یې وله 15 اسلامي ملکونه مخ ووال نور روانو چې موږ څه کوو کراچۍ ته ځان ورسو همدا غویر افغانانو 15000 تاریخ کال تاریخ الحمدلله اوسه پورې چاندي والی برتانیا نو والی نو سوویت یونین پکې سکیو سوویت یونین سکه چې امریکا سره د 56 ملکونو ونه وال الحمدلله نو د اسلامي جهاد ته دوی څور کوي د دهشتګردۍ نوم ورکوي ته وګوره تا د سیکولر څونه چې پالټیان دي افغان جهاد د دهشتګردۍ په نوم باندې دا کوي ولې دهشتګردي ده یو کس په ما باندې زما په کور حمله وکړله نو زه به د خپل کور حفاظت نه کوم داغه نه دا وې دهشتګردي ده ته کینه دا غلام کزان ولې دا غزان غلام کوم منګه الحمدلله تاریخ لرو منګ چا نه غلام کړي نو دا لا سوق دي دا یورپ کې چې کوم افغانان اوسېږي کوم زمنګرونه اوسېږي هغه ډیر سخت په دې خبره خپه دي هغه ټول دا سیکولر نظریه خاوندان دي ما بل وځایو ته ویلې ما بچیا تاسو خو ټیک د امارات اسلامي او د طالبانو خلاف اسې بچیا لس کاله پس بستا ته مړ زوی به برید تا وځي ورته به چې تاسو ټول منګوالي وای پم دې طالبانو په دې امارت اسلامي مجاهدینو باندې بستا بچی روسته برید تا وای لکه نن چې تاسو په برتانیا باندې برید تا وای چې برتانیا چام نه والی د برتانیا دونه غټ دغه سلطنت چې نور په دې کې نه غروب کېدو سبا کېدو نور په کې دونه ملکونه دوی نیولیو او دا چا والیو دام د افغانانو والیو واحد دا قوم چې دی والیو دغه شان د کیسوتینن چانو والیو د افغانانو وال امریکا سره د 56 اټمي هیوادونو سره د اټم او سره د بیباون تیارو رالو چاواله هم دې ځوانانو کبل هم داسې راځي نو دا مقدس جهاد دوی څه کوي بولې چبانو د دهشتګردۍ په نوم سره بدناموي وي تاسو څلوېښت لکه افغانان څه قتل کړه موږ ویلې نه هغه افغانان شهیدان شوي دي او موږ حملې نه دي کړي موږ امریکا ته نه وتلي چې راځه موږ جنګ در سره کوو هغوی راله په موږ باندې حمله وکړه چې یو سړی په ما حمله وکړي نو موږ سيو مسلمانان غیرتی قوم دی دا د خپل غیرت دفاع کولی شي عمده وجه وه چې نن حماس کې الله رب العزت بې سر و سامانه کې ورو دنګل جنګ ته په یو ورځ کې د 15000 راکټونه ورپسې ورخوشې کړو دوی خو ته اوس ځان خلاص کړي د الله په توکل ودنګل ته اوس ګوره ورته چې الله د دوی څنګه مدد کوي د ښځو نارینه او د میراث د نجات او د سود د حرمت په شان په ساري امور باندې رسونه کوي دا یو څو نښې ونه کوي بولې زبانو د ښځو او د نارینه د میراث په باره کې دا یو مکمل موضوع د زه په دې بحث کوم دله دی باندې بحث کوي چې وګوره ښځې دی ولې نیمه حق ورکړی موږ ویلې خور ته نیمه حق ورکړی ده ښځه د خاوند وي تاسو دا اعتراض غلط دی رور ته پوره ملاویږي خور ته نیمه ملاویږي د دې ګڼو وجوهات موږ ذکر کړي دي هغه وجوهات دا دي مولوي صاحبانو زمونږ معاشره کې یو د یورپ معاشره ده د یورپ معاشره کې دا ښځه او خاوند دواړه به کار کوي 50 روپۍ کرا ده 25 روپۍ به ښځه ورکوي 25 به خاوند ورکوي زما معاشره کې دا نشته زمونږ د معاشره کې جنۍ واده شوي نه وي نه نفقې د چا په ذمه ده د پلار په ذمه ده چې پلار مړ شي او بیا دا واده شوي نه وي بیا رور ته نسبت لاړ شي بیا رور په ذمه شي چې کله واده وشي بیا نه نفقه د چا په اسلام چا په ذمه کړې ده خاوند فرض کړې ده خاوند مړ شو زوی چې بالغ شو بیا نه نفقه په چا پر شوه په زوی بیا اخره کې ده دا د چا نه د سره پیسو ته ضرورت نشته چې خرچ کړي اسلام چې رور ته پوره ورکړې ده اسلام دې رور ته ویلي چې دا خور به څه کې ته به پالي نو بولې صاحبانو اسلام ګڼ وجوهات داسې دغه راځي مسایل موږ ذکر کړي دي په همدې کتاب کې او دغه شان فتاوی میراث کې چې هغه ځکه څه کوي دا جنۍ د سړي نه ډېره وړي
لکه د هغه باندې ګڼ مثالونه دي مولوي صاحبانو دغه شان د سود په حرمت باندې وی ولې سود حرام دی او داسې ګڼ حکمونو باندې دوی ردونه کوي مولوي صاحبانو دا یو څو مختصر دغه موږ تاسو ته بیان کړو چې دا نخې نښانې په چا کوي دا سیکولر نظریه والا دي او د دې پیژندل تاسو ته پته ولګېده سبا به موږ د الحاد تعریف وایو اوس پورې الحمدلله ګوره تاسو وایي مبادیات ذکر کړو دعوه جواب دعوام ذکر کړو اوس به الحاد د الحاد اقسام د ملحدینو اقسام دا به ټولو تاسو یې زده کوئ واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین